نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دا باب دی په بیان دا درود د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات بابرکات باندې د درود شریف په بارک دا باب دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په مبارک هستی باندې درود ویل دا من اعظم القربات دی. پټولو نیکیو کې په نیکیانو کې پټولو کې لوی نیکی د درود شریف ویل، او په عبادت کې یو درود شریف داسې عبادت دی چې دا الله تعالی قبلی د هر چانه که انسان هر قسمه گناهگار وي او درود شریف په نبی علیه السلام باندې وایي نو الله تعالی قبلی. بل عبادت منځو کې انسان تلاوت وکړي، ذکر اذکار وکړي، نو هغې دپاره دا ضروري نه ده چې الله دې قبول کړي. د الله تعالی ذات باندې دا خبره لازم نه ده. درود شریف داسې عبادت دی چې دا الله تعالی قبلی، الله تبارک وتعالی د هر چا نه قبلی. نو موږ او تاسو ته د الله تعالی د ډېر درود شریف ویلو توفیق نصیب کړي. نو په دې باب کې دوه درې احادیث ذکر کوي د درود شریف د فضیلت په باره کې. لومړنی حدیث د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دی عن النبي صلی الله علیه وسلم چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل ایما رجل مسلم لم يكن عنده صدقه، یا مسلمان سړی چې دا وسره صدقه نوي پیسې مال دولت وسرنی چې خرج کی خیر خیرات وسینی، نو فليقل في دعائه، دې په خپل دعا کې دا سی وایي چې اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. پدې الفاظ دې په ما باندې درود وای نو فإنها له زکات، نو دغه درود شریف بدا د لپاره پشان د زکات وي، پشان د خیر خیرات وي. دته الله تعالی د خیر خیرات هغه ثواب ورکړي چې کله په دې الفاظ سره درود شریف وایي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دویم حدیث د دې باب د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي قال چې محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل من قال سوک چې په دې الفاظ په ما باندې درود وایي چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. دا دې په آسان دي، دا په موضوع له درود شریف دی. ورپسې الفاظ داسې دي چې وترحم على محمد وعلى آل محمد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. چا چې په دې الفاظ په ما باندې درود شریف وایي نو شهدت له يوم القيامة بالشهادة، زه به د دې بنده دپاره په ورځ د قیامت ګواهي ورکوم، او وشفاعت له، او د ده دپاره به سفارش کوم. نو په دې درود شریف سره انسان د نبی علیه السلام سفارش هغه حاصلېږي، د نبی علیه السلام د سفارش حقدار جوړېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه به د ده د ایمان ګواهي ورکوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. وای په دې الفاظ چې درود شریف وایي زه به د دې انسان د ایمان ګواهي ورکوم په ورځ د قیامت، او د ده لپاره به سفارش کوم. بل اخیری حدیث د دې باب هغه دا دی چې عن حضرت انس رضی الله عنه د دې حدیث مبارک راوي دی عن النبي صلی الله علیه وسلم،
د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي قال چې محبوب او فرمایل من صلى علی واحدا چا چې په ما باندې یو ځل درود شریف وایي نو صلی الله علیه عشرا الله تعالی په لزل درود وایي یعنی الله په لس رحمتونه رالېږي چا چې په ما باندې یو ځل درود شریف وایي نو الله تعالی په لس رحمتونه لېږي وحط عنه 10 خطیئات او الله تعالی لس ګناهونه معاف کوي په یو ځل درود شریف ویلو سره الله تعالی انسان باندې خپل لس رحمتونه رالېږي او لس ګناهونه الله تعالی معاف کوي چې بنده معمول وي فارغ اوقات کې درود شریف وایي 100 ځله وایي 200 ځله وایي 1500 ځله وایي نو څومره ګناهونه به معاف کیږي او څومره د خدای رحمتونو په نازلېږي او بل حدیث مبارک کې ورسره زیات دي چې الله تعالی دې لس درجې اوچتې کړي په درود شریف سره انسان الله تعالی ته نږدې کیږي او په درود شریف سره انسان د خدای د رحمت او د الله د رحمتونو مستحق ګرځي او په درود شریف سره د انسان ګناهونه معاف کیږي الله تعالی دې موږ او تاسو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات با برکات باندې د ډېر ډېر درود شریف ویلو توفیق او وینا نصیب کړي سبحان ربک